ونزل الملائکۃ تنزیلا. رب العالمین فرمایي چې پیغمبر ته یو دې کا هغه ورځ چې کله اوسې رشي اسمان په ورېدې سره ګورې دغه چې د اسمان د سیرلې د مقصد انا د چکم مقصد ته بیان ورته چې اسمان ټوکړه ټوکړه شي ور پرې وي دا مقصد نه ده. هغه په نفخ اولاشي چې کله اوله شپېلې ولشي په دومره شپېلې باندې چې څو وخت رب العالمین قیامت قائم کوي دا به دغه اسماني نامه کې بیا رب العالمین قائم کو نو دغه اسمان وشیر شي او یو ورید نری باندې ورید په باندې ترکید شي او په هغه ورید شي ملائکه ودغه ورید شي د پداشوي دی رب العالمین جل جلاله او امن واله تجلی. دا معنا چې اسمانه ورید تیار ورکی بیان القرآن شي مولانا طانی رحمت الله علیه فرمایي چې اسمانه ورید اوسې رشي د پره دی ورید به دا ورید کېد شي ونزل الملائکۃ تنزیلا. رب العالمین فرمایي الملک یومئذ الحق للرحمن. پدا ورید باندې حکومت چې دا صرف او صرف پرستیا ده د ایک ذات ته چې دا غيو نوم رحمان ده. وکانه یوما علی الکافرین عسیرا. رب العالمین فرمایي چې دا ورځ په کافرونو باندې ډېر سخت دی ډېر تنګ وي. خدای دې موږ ته چې د دې طبيعي چې ایمان سره وي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. رب العالمین فرمایي چې کافر په دا ورځ باندې د خپل اولاد سره په خپل لګای دي افسوس دی وجنه ودا خبره کوي چې کاش چې موږ پیغمبر سره ملګری نیولې و او یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش چې د پلانکی سره مې ملګری نه ونیولې او د پیغمبر سره مې نیولې. دا آیت شنه نزول چې دا د یوې خاص واقعې په باره کې نازل ده. علي بن عتبہ ابن ابي معيط دا د مکه معظمه په سردارونو شي سردارو اته عادت دا چې کله داسې په سفر باندې لړو د سفر نه واپس ورته دا به د مکه معظمه معززین مشرون متبرون ملکون دغه تودیو دعوت کو. په دغه دعوت شوی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته هم دعوت ورکو. دا دعا یو ده د سفر ناروغی نه دغه مشرونه ته دغه معذذین ته مړی وکړه. هغه شي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هم موجود دي. هغه ته دعوت ورکو. ادوار جهان سردار چې کله ناروغی مړی تیار شته. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې عتبہ ترې وخت رسوي د ته مړی ونسکه چې سه پرې تو دا گواہی نکړي چې رب العالمین واحد لا شریک ذات ته او جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د الله پیغمبر ده. مې چې دواړه جهان سردار وي چې د مړی نو خربل سه کو چا مړی کړی اگر کایته دشمنون ویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت غیدی پر سینا خپل پرېته دا شان او دا مقام به چې دای موجود او ادبا ته وی چې دوی دا کلمه وی خو ته مړی وکړه ایک کلمه ویله پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام مړی وکړه. ادب ادبا بل ملګرو ابی ابن خلف ابن ابي خلف دا د دې یو خاص ملګری دی او دبا سخت ملګری نو دا چې راغی نو ته ودوا ته وای چې ته مسلمان شوې وای چې دا مسلمان خو نه یې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مړی پړنه دا قدمو دې کېرنه بغیر دې مړی نه تلاوا به دا مو دې پر سمره رسوي و
اغه رسوي بچ کولې د پرمدا کلمه په دروي غلې د پرستیا باندې وي دا سړی ته وي چې دا ته ول د مر مننه چې څه پر ته تل نه و د نبی رسول الله مخ ته دی ویږي ورته دوړ جهان سردار دا حالات برداشت کړل او دوباره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک ته ویږي ورته کړه رب العالمین جل جلاله امنواله د دوړ ملګری په دنیا شاده لري کړه په ځای بدل شه دوړ دوړ شي او قیامت شوه د سړی دا حالات په تفسیر مظهری لیکي چې دا د رب العالمین د سړی نوم نه ذکر کړه فلانا لفظ ذکر کړه د پلون کی دا معنا چې دا حکم خالد او دبانه پر نه ده هر هغه سړی چې د دغه ملګرتیا کوي چې هغه د ګناه طرف ته وي د هر یک سړی د انجام وي خدای دې موږ ته سیده ملګری نه اوسه چې د قیامت پر ورځ باندې تدارون کوي چې کاش خدایا چې د سړی ملګرتیا مې نو کړی و دې پیغمبر ملګرتیا مې کړی و جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې المرء علی دین خلیله هر سړی د خپل ملګری په دین باندې دا فلینظر من یخلل تاسو وګورئ چې د ملګرتیا څه کوي د ملګری څه یو سړی دا د شی باندې ته پته نه لګي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته ته علاج شاله دا چې د ملګری وګورئ چې د ملګری څه کا ملګری وي دیندار وي خدای و دیندار وي او کا ملګری به دینای بدايه به دینه نو دا سړی ملګرتیا چې ته کوي دا نو دغه حالات د قیامت پورې دغه انجام دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه چا پښتنه وکړه وی چې یا رسول الله د ملګری چې د سړی ډېر ملګری په داسې بهترین ملګری کېم ده جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمائے نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه سړی ده بهترین ملګری هغه ده چې ته دایوینه او ته خدای درو دي شي بهترین ملګری هغه ده چې د په گفتگو سره د ته په علم شي اضافه وشي بهترین ملګری هغه ده چې دا عمل ویني ته د آخرت یاد تازه شي درې عالمي پیغمبر وشته پیغمبر دې بهترین ملګری درې علامه شي د حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ده امام بازار او تفسیر قرطبی دا حدیث نقل کړه ده نبی علیہ السلام فرمایي چې بهترین ملګری هغه ده چې تی ویني او ته خدای دې وي شي او دا غسر ته گفتگو کې خبره او کې وځره به ته په علم شي دا فوشي او چې دا عمل ته وګورې نو ته آخرت په درته شي دا بهترین ملګری ده جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک سے فرمایي چې د تو مول د نخري مگر هغه سړی د خوري چې هغه متقی پرزګورای د دوستی په لحاظ سره یو سړی د دوستی پران باندې د تو خراب کوي یو په دوستی نه د وخت ضرورت د وخت ضرورت شو کافر ته ورکوي منافق ته ورکوي بدین ته بدین ته ورکوي یو د دوستی پران شخرو کول د کمیرو ته د پښتې شي چاته سبات کول چا سره سبات کوي نو سبات د متقی خلق سره کوي متقیون خلقوی د تمول خوري لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل مالك الا تقي او کما قال تفسیر مظهری دا روایت نقل کړي چې تو سره د ملګرتیا کوي نو صحیح مؤمن ده کوي
او کسو وقت ته مول سے خوري نو متقی سړی دی ته مول خوري نو رب العالمین جل جلاله و امن والهو دا فرمایي دا حدیثونه متصل بیان کړل ملګری تخپل سوچ کوي چې تاسو کیم سړی ملګرتیا کوي او کیم سړی دشمنی کوي دغه ترش کې سوچ کوي ګورې میرو تاسو الحمدلله مؤمنانی مسلمانانی دا به ایمان د چې اورید د اورید ته حاضرې کوي رب العالمین سره مخامخ ویلوړوي او د رب العالمین او د ته په میان شوی ترجمان نه وي ته د الله په کلام پیژو رب العالمین د ته په کلام پیژو جواب ورکوي چې ته چې ملګرتیا کوي نو د چا سره کوي که څو وخت غلط ملګری سره ملګرتیا کوي نو حالات وي دي دا وي په دغه وخت ته وی چې لقد ادولني عن الذکر دغه سړی د ګمراه کړم د الله رب العالمین د ذکر نه د الله د یاد نه بعد اذ جاءني چې کله متروي چې هدایت تر وای دغه نه باندې ګمراه کړم د توبه چاول الله پاک ایمان او تنصیب ک خدای ابی ابن خلف په واجب باندې الله پاک د ایمان نبی او خاص وکانه شیطان للانسان خذولا ورب العالمین فرمایي چې د انسان چې د انسان شیطان چې د انسان لپاره ډېر دوکا وځي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا رب العالمین فرمایي چې قیامت په ورځ باندې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا شهادت کوي چې الله د دې ما هغه قوم د چې د قرآن کریم پرې شو اته آیت کریمه دوا مفهوم مینه کېدای شي یو مفهوم دغه ده چې دا په دنیا شوا چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا درخواست کړو چې یا الله امو د قوم د قرآن کریم پرې شدا مطلب کړه خو ظاهر د قرآن کریم دغه ملمېږي د چې الله رب العالمین ورسته نبی علیہ السلام ته تسلی کوي ګورئ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک سے فرمائے ارکشن آپ سن ارکشن شیر ارکشن مطلب یہ چوبیر جڑا محترف تقوری محترف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا یہ حدیث نقل کړي دا حدیث ډېر خطرناک ته سوچ کوي نبی علیہ السلام فرمایي من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامه متعلقا یو سړی دا چې قرآن کریم وایي قرآن کریم یو دی دیگه نباده قرآن کریم تو کچک شده نه دی قرآن کریم تلاوت کئی انو قرآن کریم تو ورگوری انو پا قرآن کریم بده عمل کئی نو دک سڑی پا داگا سڑای چه قیامت پورد دی قبر دا چگیری دا قرآن شریفی دا پا غوڑا شوی و دا قرآن کریم دا کونگی وی چی اللہ ان عبدك هذا اتخذني مهجورا یا الله دې ته دا بندا چې دا دې پریش ہے فقد بيني وبينك بينه یا الله دې مو دې په موږ څه فیصله وکړه مو دې په موږ څه فیصله وکړه نو رب العالمین ته قران کریم مقدمه وري چې الله پاک د سړی دوی نه دغه دې کړهو او بیا د پریشان مو د اعمالانو کو بیا مو تلاوت یانو کو مو تلاوت یانو کو رب العالمین ته قران کریم دا کوي او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا خبره کوي چې الله ایمو د امت د قران کریم پریشو چې څوک پیغمبر په چا گواهی وکړي تو سخت خیال قران کریم په چا گواهی وکړي د سړی د خیر سوچتا رب العالمین فرمائے چې پیغمبر وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین پیغمبر ته خفاکه جما سمره پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي هر پیغمبر ته دغه دشمنان مجرمون نبی
نو هغه صبر کړو نو ته هم صبر کوي وکفا بربک هادیا ونصيرا او کفی دا رب دې ته د جهت د هدایت نه او د جهت د امداد نه رب العالمین دې ته امداد کوي نو دا خبره فکر ما کوه په دا صبر کوا الله پاک ته موږ ته ستاسو په قرآن کریم باندې صحیح علم او صحیح عمل او صحیح تلاوت کولې توفیق نصیب کړو نو قرآن کریم خامخالش کی ډیر تلاوت کوي چانه دا ویل قرآن کریم شریکی ګورې عجیب خبره قرآن کریم دې دا ویل عمر در باندې د شو دا وی چې ژبه مکلا کا د نشو ویل جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سوي چې د الله پاک د رحمتونو تم حرمانی کشمیری رایا قرآن کریم ورو خلاویه یا نشو ویل ژبه د کلا کا دو چې کیم سړی د ژبه پستا د قرآن کریم تلاوت کوي د پرایو اجر ده قرآن کریم په یو خراب باندې لاس نه کیږي تو دې پر پیغمبر فرمایي چې ژبه د کلا کا دو تو دې پر دعا جری دي په یو خراب باندې تو دې پر شر نه کیږي کو دې قرآن کریم مو دې نه دې وي پوتې سره مين شمار کروي رب العالمین په کې شنه په بستر پوسا الله پاک دې شهادت مرګ درکړي الله پاک شهادت مرګ درکړي په خپل مرګ یې مرشي الله پاک درجه دې شهید درکړي خدای نه بل مقام ستا چې دنیا دې پر مدیرا کوي 24 غنټه به کلاس منټه تړای قرآن کریم ته وځي 24 غنټه چې بعد سمرا دې مقام ده شریک قرآن شریف قرآن شریف شریک ایو ټکاویا چې دا کوي نو په خربونه الله پاک ته تشل نه کې درکې چې چا ژبه پاستا دا هغه ته الله پاک لاس نه کې ورکړي تاجر ډبل دا ته محروم نه الله پاک څنګه شک محروم نشتا په چې همت وکړي نه دی وای په دامیون سے پوتې شو قرآن شریف الله پاک مرګ دروي ته الله پاک یې شهید درجه درکړي بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين رب العالمين فرمائے چوی حاکسون لا يرجون چدی امید نلر لقاء انا دی ملاقات تیمیجا خدای دی بیرو تسیدہ دی اللہ ملاقات نصیب کی امین کہیے لولا انزل ولن نذل جی علینا قمل بند الملائکت ملائکہ ملائکی قمل ولن نذل جی چطا تے پیغمبر دی او نرا ربنا لویلی دویدی میجا رب اخبر چی میشتا رب زون و شیوار توی چی محمد دی اللہ پیغمبر دا رب العالمین فرمائی لکد استکبرو پتا کیک سر دغی کسولی تکبرو کو خفی انفسهم پدونی اخبرشی وعطاو توهن و دغی تجاوزو کو پتجاوز کبیرن لوی سرا پلوی تجاوز سرے تجاوزو کو رب العالمین فرمائے چھے پیغمبر اتداور تو فرمایا یوم یرون الملائکہ کی موری چھتوین ملائکے نلاب و شران نشتا خوشخبری یوم ایدن پداور بندی للمجرمین دی پورا دی مجرمونے مجرمونے پر بے خوشخبری نہیں آگا دی پر بے آدھاقی ویقولون ویوی دا مجرمون حجران پنا قنا محجوران پنے مستر سرا کدا کول دی ملائکی شی بیو ملائکی دی مجرمون توی حجران حرام دا جنت محرومن پا حرمی دی دا پتو سے بندی حرام دا پارے بندی حرام دا وقدمنا رب العالمین فرمائے چی دغی نباد متوجیشی میجا الاما اغشی تعملو چی دی عمل کردا من عمل اندس عملنا فجعلنا رب العالمین فرمائے چی ہوئی کردا میجا دا عمل دی برمالا حباء منثورا خورشوا گرد درا خورے لکا خورے منثورا چی پا ہوا شو گرد جی اصحاب الجنت رب العالمین فرمائی چی خوندون دی جنت یوم ایدن پداورد مدی خیرن بہتروی دی پرد دی مستقرن دوی دی ٹکانی دوی دی آرام دوی دی اشتوگریم واقصناو دی رکسلوی مقیل دوی دی آرام دی غرمی خیب دی پرد بہترین دوی دیتا میرے کوشی خدای دی مجھوتو ستا نصیب کی ویوم تشکک الارض رب العالمین فرمائی چی آیو تیو دی کہا اوریس چکل وسیرش السماء اسمان بالعمام پوری دی سرا
ونزل الملائکۃ رب العالمین فرمایي چې نازل وکړي شي ملائکه تنزیلا بنازل دل سرا الملک رب العالمین فرمایي چې حکومت یومئذ پداورز باندې الحق دا حق تل الرحمن دې پر دې الله پاک پداورز باندې حکومت الله پاک دا کته وی چې نه حکومت الله پاک دا ودان دنیا چې موږ ته سره دي جګړه وسره پکای کړه یو یې چې د بادشاہي بل یې چې د بادشاہي بل یې چې د بادشاہي پاور د خدای د دې نشي ویل چې د بادشاہي دا څه معنا دا څه وایي چې نشي ویل چې الله نه نور د بادشاہي دي ته وکانه یوما وید غورید علی الکافرین فکفرون باعث مسیر ډیر مشکل ډیر سخت اورې په کافر باندې خدای دې موږ ته کفر نه وساتي ويوم يعض الظالم ويذك هغه چې وی چې د ظالمون علی یدیه په لسیا خپل باندې خپل دینه وی چې زی په کوشش یقول وی دی یا لیتنی ای افسوس مدرا اتخذت کاش چنی ولهم مع الرسول سراد پیغمبر سبیل النار کاش یا الله مودی پیغمبر سراد یار دیونی وا دای دې میرو دوسته پیغمبر ول یار نصیب کو یا ویلتا افسوس لیتنی کاش وعده لم اتخذ چنمی ونی ول فلان پلان کای خلیلن قدستی سرا کاش خدا چې د پلان کی ملګرتیا کوم کاش د پلان کی ملګرتیا مې نو کړی نو دوانه وګوره دای جهان وانه وګوره سبا اذن خلق په ملګرتیا تر جهان ملک ټول ملګری شي هغه څه د مې ورته مستر کوي لقد اضلني رب العالمین فرمای چې دا تړاوی دا خبرو کې لقد اضلني په تحقیق سره د شری ورکړه مولا راغني ذکر دې ذکر لقد اضلني په تحقیق سره گمراه کې مولا راغني ذکر دې نشهاتنا بعد ورسته اذ جاءني چروه ان شهادت متا چې کله ایمان نصیب شه د ایمان نه باندې د بیا گمراه وکانا شیطان رب العالمین فرمایي چې دا د شیطان له انسان دې پر دې انسان خذول د کبوس انسان ته دوکا چې ورکی در شیطان وقال الرسول وی پیغمبر یا رب ای دې مربا ان قومي پتاکي سره د قوم چې دا چې دا اتخذوني ولیدا هذا القران دا قران کریم مهجور پریششوا دا قران پریشرا دغه نه دی دا پیغمبر وی در شهادت کوي چې الله دمو دا امت ته چې دا قران پریشرا خدای دې دا نه مونږ ګرځي وکذالک جعلنا رب العالمین فرمایي چې هم دا رنګي ګرځولې دی میرا لكل نبي د پر د هر پیغمبر عدو دشمنون من المجرمين د مجرموننا وكفى بربك وكفي رب التهادي النجات د هدایت نو نصير ولې حاجات د امداد الله پاک کفی د چې چاته هدایت نصیب کو او کفی د نجات د امداد نا دعا کې چې الله رب العالمین میرو تو سے تصحیح ہدایت و صحیح صراط مستقیم نصیب فرمائے رب العالمین خدا تا ہدایت مشتا ہدایت نصیب فرمائے و یا اللہ تا نصیر امداد کے ان کے یا اللہ تا دے میرے امداد کی یا اللہ دے عالم اسلام دے ٹولی مسلمانوں دے امداد فرمائے رب العالمین خدا مشتا کمیل و مکمل ایمان نصیب فرمائے یا اللہ ہم اس صحیح من سرا صحیح مسلمانوں جوڑ کے رب العالمین خدا پدے قرآن کریم دے مشتا صحیح علم و صحیح پہ نصیب فرمائے و یا اللہ پدے قرآن کریم دے مشتا صحیح عمل قولی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین خدا دے قرآن کریم کو توفیق یا اللہ پاکا گر کی مشی کمی بشی و یا اللہ مجد تو کلام تنوسی دا کلام دے خطرہ دے مجد دویل دے مجد دارویدل دے مجد نستائی تو دے کلام تارا دے مجد نکبیل و مندیر گردوی رب العالمین خدا دے مجد حضر جمع دارویدین کی کسونے دی غشتین کی کسونے یا اللہ تیمرا کسونے دعا گونے غشتین یا اللہ پاکا د شر موافق د میشتو له حاجتینه پیراو فرمایي رب العالمین خدا تیمرا غریبون دی کردورون دی محتاج دی بیروزگار دی یا الله العالمین خدا بیمارون دی پاسپورت شي دی فقیر شي دی یا الله پاک چاته بیا اولاد دی شیخ مسافر دی الله پاک دی غیب خدونه نه ټوله امداد فرمایي یا الله بیمارون د اهل اسلام کی سمر دی یا الله ټوله تا شفاء کامله اجلا نصیب فرمایي رب العالمین خدا مردگان دی اهل اسلام کی سمر دی دا مغفرت نصیب فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه استغفر الله تعالی ربی من كل ذنب